الله رب العزت دا تقدیر پیدا کړی دی. هر یو کس له د خپل کس موافق هر څه ورکړي دي. تقدیر الله رب العزت پیدا کړی دی. په تقدیر باندې به ته سوالات نه کې چې یاره مال دا کول الله رب العزت له پکارو چې مال دا راکړی وي مال دا راکړی وي، نه داسې به نه وي. ځکه الله رب العزت د اویو میندو نه دا انسان څه سیوا مې نه کوي. نو تعالی به الله رب العزت هغه څه درکړي چې ستا دپاره صحیح ته د هغې لایق کې تعالی به الله رب العزت هغه څه درکړي. یو کس هغه به دا سوالونه ډېر زیات کول چې یاره زه الله ډېر غریب پیدا کړی یم، نعوذ بالله زه د الله نه هېر شوی یم. د خلکو له الله رب العزت ګاډې ورکړي دي، د خلکو له الله رب العزت ځمکې ورکړي دي، ښایسته ښایسته کورونه یې ورکړي دي، او زه د الله نه هېر شوی یم، الله رب العزت ماله هېڅ څه نه دي راکړي. نعوذ بالله دا سوالونه به بار بار کول. دا سوال د یو عالم نه وکړه چې دا ستاسو څنګه رب دی چې زه الله رب العزت پیدا کړی یم، دا نور خلک هم الله پیدا کړي دي، نور خلکو له هر څه ورکړي دي، مال الله هېڅ نه دي راکړي. هغه عالم د لاس نه ونیو چې راځه اسپتال ته بوت، اسپتال ته چې اسپتال ته بوت او ایمرجنسي ته ور داخل که. نو په دې ایمرجنسي کې ځینې خلک داسې پروت و چې زخمیان و، د چا پسې لاس نه و، چا پسې خپه نه وه، چا اپریشن کړی و، چا یې د سر اپریشن کړی و، څوک په یو بیډ باندې پروت و، څوک په بل باندې. دې کس ته یې وویې چې الله رب العزت دا بیماریانې د دې خلکو دپاره لیکلې، ته په کوم ځای کې وې چې ستا دپاره دا بیماري لیکلې وې چې پلانې بنده به روغ روغ ګرځي، راشه پلانې بنده دپاره دا بیماري لیکم چې دا په هسپتال کې پروت وې، ته په کوم ځای کې وې؟ وی هغه کس په خپل حال باندې شکر ویسته. ګوره تقدیر الله رب العزت لیکلی دی. انسان دپاره چې الله رب العزت څه لیکلی دی هغه په انسان باندې راځي. څه چې الله رب العزت ستا دپاره لیکلی که د رزق نشي، نو ستا په رزق باندې ستا د چې کوم رزق تا ته مقرر دی نو تر دې پورې په هغه دانه باندې ستا او د ستا د پلار نوم هم لیکلی چې دا به پلاني انسان ته رسي. څومره سا چې موږ اخلو، رزق چې موږ خورو، اوبه چې موږ څکو، الله رب العزت د دې مقدار مقرر کړی دی چې دومره به دا پلانې بنده دومره خوري. څونه پیسې به ګټې دا الله رب العزت تا ته مقرر کړي دي. نو به هر حال په تقدیر باندې به سوالات نه کې. هر څه الله رب العزت مقرر کړي دي انسان دپاره، لیکن انسان یې وهدیناه النجدین. الله رب العزت فرمایي ما ته دوه لارې وښودې چې ستا دپاره خو ما هر څه مقرر کړي دي، اوس وګوره که ته په غلطه لار باندې پیسې ګټې او که ته په صحیح لار باندې ګټې. د دې وجې نه حضرت علي رضی الله تعالی عنه کوپې بازار ته داخل شه. کوپه اس باندې ناسو، دا کوپې بازار ته چې داخل شو دا خپل اس یو کس له ورکوي، دا اس ونیسه د زین پې د پاسه پروت دی، دې ته هم ګوره زه دوکان ته ورځم او واپس راځم. هغه ته ویې ټیک ته جي. اس یې هغه کس له ورکه، د کس د اس ډیوټي کوله او ساره یې. علي رضی الله تعالی عنه لږ لیټ شه. چې کله لیټ شه نو د کس په زړه کې دا خیال لالی چې علي رضی الله تعالی عنه خاص هم نه راځي، راشه د اس نه به دا زین خرڅ کړمه او اس به وشړمه، بیا د علي رضی الله عنه پسې ګرځي. دغه اس ازین یې دی په 4 روپۍ باندې خرڅ کړه، په 4 درهمه باندې دغه زین خرڅ کړه او اس یې پرېښوسته. اس لاړې. علي رضی الله تعالی عنه چې واپس راغلی ویې کاته نو دا کس نه و. بازار کې وګرځېد، یو دکاندار چې د خپل زین ولید، نو هغه کس ته ډایرکټ 4 روپۍ راواخیستې، دا 4 درهمه واله او دا زین ماله راکړه، او دا به تا دکاندار ته وی وای دا به تا په 4 درهمه باندې خامخا اخیستی. هغه دکاندار حیران شه، وای بالکل دا اوس یو کس راوړ د هغه نه ما اوس دا په 4 درهمه باندې واخیسته، خو دا راته ووایه چې تا ته څنګه پته ولګېده چې دا ما په 4 درهمه باندې اخیستی دی. علي رضی الله تعالی عنه ته فرمایي وای دا زما زین دی، په اس باندې پروت وای. زه کله کوپې بازار ته رالم
وای دا زین او دا اس ما یو کس حواله کړه چې دې ته ګوره زما لږ کار دی زه واپس راځم. وایي زه لاړم وایي ما په دې زړه کې وې چې د دې کس وخت ما خراب کو د دې کس نه ما وخت اخیستی دی نو چې زه کله واپس د دې کس خواله لاړ چې زه به 4 روپۍ ورکوم 4 درهم به زه دې له ورکمه خو لیکن دې هغه 4 درهم په صحیح طریقه باندې ونه ګټل په صحیح طریقه باندې دې ته هغه 4 درهم حاصل نه شول دې په غلطه طریقه باندې هغه 4 درهم حاصل کړل. نو ګوره علي صاحب په زړه کې دا مقرره کړی چې زه به دې 4 درهم ورکوم خو لیکن هغه کس هغه زین خرڅ کړه په 4 درهم باندې اوس دغه 4 درهم دنه الله رب العزت لیکلیو لیکن د په غلطه طریقه باندې حاصل کړل. دغه رنګه الله رب العزت دا هر څه انسان لپاره لیکلی دي لیکن بعض وخت کې انسان چلتی وکي نو په غلطه طریقه باندې خپل رزق حاصل کی او دا انتهایی عظیمه ګناه ده. الله رب العزت ستاره لپاره لیکلی دي نو په صحیح طریقه باندې ول نه حاصله اسی بم تعالی پردې مال خو الله تعالی نه درکې پردې رزق تعالی الله نه درکې خپل رزق پتا ته ملاويږي دیو جنا د حلال مال شي طلب کوي د حرام سي مور پسې کیږي او په تقدیر باندې سوالات مکوي.